اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې ټول بروغ جوړی. مرګرو ډیر افسوسناک وخت او ډیر د افسوس سره دا خبره کوم چې د خیبر پښتونخوا پولیس د ځوانانو قربانیانې او د خیبر پښتونخوا پولیس د شهادتونو کهانیانې دا د دې پښتونخوا په دې جګو غرونو باندې لیکل شوي دي او ټولې دنیا ته ښکاره دي. خو دا هغه ټایم د پښتونخوا د ماډرن پولیس او د پښتونخوا وزیر اعلی او د پښتونخوا د پولیس نورو مشرانو چې کومې دعوې کړې وي هغه درې کې درې پاتې شوي چې بل تېره ورځ په مختلف ځایونو کې د پولیو ډیوټۍ دپاره تلي میلمانه پولیسوالا چې کوم ځایونو کې هغې دپاره رهایش ورکولو او په رهایشي ځایونو کې سپي مړه پراته وو، نو دا زموږ هغه پولیسوالا رونه دي چې هرې ګولۍ ته لکه د غر په شانتې ولاړي او د تېرو څو ورځو نه په ټانک کې دلته په نوشیره اکوړه خټک کې او داسې چارسده کې او په باړه کې داسې ډېر پولیسوالا زموږ ځوانان چې کوم دي دا شهیدان کېږي او په ګولو باندې لګي. خو د افسوس خبره دا ده چې د هغوی د ډیوټۍ لپاره رهایشي ځای هم بیا نه وي. دا ډېر د افسوس مقام دی. بیا چې کله اعلی حکام ته د دې خبرې پته ولګي او کوم پولیسوالا د خپل حقوقو دپاره اواز اوچت کړي نو د هغوی خلاف محکمانه کاررویانې شروع شي او هغوی بیا ورته ویل کېږي چې تاسو دا ویډیو ولې وایرل کړه. دا ویډیو اول تاسو وګورئ بیا انشاءالله په دې باندې هم. السلام علیکم سر جی دلته د هغه ته رالو ډي خان ته رالو دلته اوس دا چوکۍ راکړې ده تاسو به دې ځای کې اوسېږئ. دلته ایس ایچ او سره ولاړې په ایس ایچ او چې کوم ده ایس ایچ او وایي چې تاسو به دې ځای کې اوسېږئ. سر دا کمره اوس تاسو وګورئ، کمرې دي صفایي دغه حال ده، دې کې سپي مردار پراته دي. سر دا ورته ګوره وای واجی تاسو به دې ځای کې اوسېږئ. نو سر موږ څه معلومه خراب دي دې ځای کې اوسېږئ. مرګرو تاسو چې کومه ویډیو وکړه دا یو پولیسوالا ځوان په هغه وخت کې کړې ده کله چې هغې په میلمستیا په توګه باندې د پولیو ټیمونو له سیکیورټي ورکولو دپاره تلي وو او ایس ایچ او کینټ دې سره په خپله لاړلو او دې ته وایي چې تاسو به دلته پاتې کېږئ. نو په هغه ځای کې د څو ورځو نه مړ سپی پروت و، یو پکې خرابه چټۍ پرته وه. نو ولې دا هغه پولیسوالا نه دي چې په چیک پوسټونو باندې دی د ګولو د مخې ته ولاړ د پولیس موبایل کې دی د ګولو مخې ته ولاړ وي. که دا رنګ دی پولیسوالا سره دا زیاتي کوي. زه د عمران خان صاحب هغه خبره تاسو سره کوټ کوم چې د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی دا ډېر زیات فیسیلیټیټ شوي او دوی ته ډېرې زیات هر څه ورکړی شوي دي. ورسره هغه ځوانان چې کوم د پولیو د هغه دپاره ځي هغې سره ګوره جیکټې وي، هغې سره د 2-3 ورځو کپړې وي، هغې سره ډېر سامانونه وي. نو هغې دپاره ځایول او د هغې دپاره دغه کېدل دا ډېره زیاته دغه ده چې یاره هغې په ښه ځای کې وزیږي ځکه چې د سهار نه تر مازدیګره پورې به بیا د پولیو ډیوټي کوي او د دې نه بیا به راځي بیا به ځان له روټۍ تیاروي بیا به د هغې نه بعد هغوی ته چې کوم دی د حرام موقع وي. نو که داسې دغه ځای کې وي چې هغې ته سیکورټي مسله وي دغه وي نو دا به ډېره د افسوس خبره وي. د خان صاحب او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا که تاسو وګورئ نو د ډېر وخت نه په دې غږ باندې وو چې مونږ د خیبر پښتونخوا پولیس ډېر ماډرن کړی دی. خو اوس هم په پیښور په دارالخلافه کې مختلف داسې تاڼې دي چې هغه اوس هم په کرایې باندې دي. د تاکال تاڼه ده، د پاړې پورې تاڼه ده، نورې هم داسې تاڼې او چوکیات شته چې هغه په پرایویټ ځایونو کې دي. نو زموږ دغه ماډرن پولیس چې کوم دی د دې کمزورتیا او د دې دغه بیا دغه ټایم کې مخې ته راشي او بیا د دغه چې کوم دي د پولیس اهلکار یا چا چې خپل حقوقو دپاره آواز اوچت کړي په هغې باندې انکوایریانې شي او مسلې شي ورته. زه ټولو مشرانو ته را سوال کوم چې زموږ د پښتونخوا د پولیس ځوانان او دا د چا بچي دي، د چا رونه دي او د چا پلاران، د چا خاوندان دي، د دې دپاره کم از کم سپیشل ډیوټیانو کې دې سره ډېر زیات رعایت کوئ. دې ته د جیکټ، د ایمونیشن، د هلمټ او د هر شي
ډیر زیات هغه کوي تاکید کوي ورسره د دغه علاقو نه ناواقف وي نو تاسو کوشش کوئ چې کوم اساسه علاقه وي هغه تاسو دې ته ښایي چېرې دې ځای کې اساسه علاقه ده دې ځای کې داسې سیکیورټي ریسک دی یا دې ځای کې چې کوم دی داسې مسایل نشته او ورسره دا خلک د دیر نه د مختلفو لرو علاقو نه راغلي وي نو دوی سره لږه نرمي چې وشي نو ښه خبره به وي. نورو وزیر اعلی صاحب ته او هغه ته دا خواست کوم چې په هره تاڼه کې داسې حالونه جوړ شي داسې ځایونه جوړ شي چې دا پولیس والا د مختلفو اجرونه د مختلفو نور سرکاري ځایونو نه بچ کړی شي او دا ځوانان چې کوم دي دوی په خپل سرکاري ځای کې په سیکیورټي کې دننه خپل وخت دی کې او د هغې سره د پولیو سیکیورټي ټیمونه چې کوم دي چې هغې آرام هم په ځای باندې وي د هغې صحت هم په ځای باندې وي. دې کې زیاتره کسان چې کوم وي چې د ډیوټیانو نه لاړ شي نو بیا هغې بیماران وي هغې ته نور ستونزې وي. د مشرانو ته دا یو څو خبرې مخې ته کېښودلو زه دا نه غواړم چې د چا زړه پې هډ شي یا چاته زړه خفګان ورسي خو صرف دومره خبره کوو چې زمونږ ځوانان قتل کیږي زمونږ دغه پولیس والا قتل کیږي او دوی چې کوم دي په فرنټ لاین باندې ولاړ وي نو چې دې ته سهولتونه وي نو عوامو ته به سهولتونه وي او د دې لپاره د ټول مشران آی جی صاحب وزیر اعلی صاحب او د نور مشران چې د چا په لاس کې نن سبا منډه ده د چا لاس کې چې کار دی هغې دې ته سهولتونه ورکړي. ډیره مننه خوشحاله او آباد اوسئ. زما چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ. السلام علیکم.